تاسو له دې نه مو خپل کار کاله خدای کور د خرڅول شو نه راځي. الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کوتونکو، زه یم ستاسو ورور ځای چشتي. دا ټیم کې موجود یم شب قدر مټه مغل خیل محله نشان باغ. زمون په وطن په دې سیمه باندې زیاتره خلک د اولاد نه بیزاره وي او اکثر ګرځي اول خو سوال کوي چې الله پاک مال نر اولاد راکې، مال بچی راکې، خو چونکې بیا چې بچي پلار او مور سره خواري وکړي، منډې ترړې وي، نو بیا دا حال شي چې زلمي بچي خپل مور او پلار داسې په ډاګه پرېږدي. دغه شانتې یو کهاني چې کوم دلته په مټه کې هم ده، دا د 3 زلمي بچي دي چې ودونه یې موله کړي دي، دا نیم کور یې خرڅ کړی دی. د هغې نه علاوه چې کوم دی دا پلار یې په کټ پروت دی، فالج والي دي، مختلف بیمارو سره مخ دی. دا بیا دا په سپین سر باندې په کورونو باندې ګرځي، په بچو کې نه پښتو راځي او نه غیرت راځي. دې سره به خبرې اترې کوو. موږ سره اوسئ. السلام علیکم کاکا. وعلیکم سلام. کاکا دا راته ووایه چې ستا خو بچي شته که نه؟ او دي څو زامن دي؟ 3 زامن مې دي. څه ښېګړه مېګړه سره کوي؟ نه دي بلکل بالکل نه. څونه وخت نه په کټ پروت دی؟ کار مې وشو دي. کال مې د دوی دې څه پروګرام نه وشته. دوی دې چې که څوک راشي ګوډه راوړي یا دا خوراک څښاک خوراک څښاک ډوډۍ تیاره څوک وروړي یا چاته نه منې او که نه منې نامې ښځه ده ډوډۍ ده وایي په ده دې سړي ته هم پته دا لږ دې راځي ما له بیا ستنې وایي ما ستنې لکه دوی دلته ګزران دا دی چې په دې محله کې ورسره د خپل چم ګاونډ چې کوم دی هغه امداد کوي او بس خپل محنت ورسره کوي، خو چونکې ټیم یې نه پاس کېږي. دوی دا ویډیو د دې مقصد دپاره کوي چې یاره په دې علاقه کې، په دې سیمه کې، په دې خوشه زموږ وطن کې چې کوم مسلمانان وروڼه دي او کوم شتمن دي، هغوی ته غوښتنه یې کړې ده چې یاره موږ سره د امداد وکړي او زموږ چې کوم دی نو ډېر زیات بېوسې وخت هم نه تېرېږي. دلته د دوی مشکلات هم دی، د خوراک څښاک، د وړو او د کور چې څه راشن دی هغه هم داسې حال دی چې نشته. ستا بچي خو ښه تکړه دي او مزدوري هم کوي که نه؟ بالکل ښه تکړه دي. په دې 2 میاشتې کې چې ستا تپوس کړی دی اوس په دې میاشتې کې نه دي. په دې اختر نه دی خو ما ورته محنت وکړو چې راشئ زه تاسو له دې نه مو خپل کار کوم. 2 کاله خدای کور د خرڅول شو نه راځي. د دې پیسې چورې دي؟ د دې پیسې منځنۍ او کشر د انسان هغه شي هغه وړاندې را سره وایي ما نه دا پیسې چې کوم دي څو پیسې وړي دي؟ نه 14 لک روپۍ رانه وړي دي. 14 لک او بیا په دې اړخ نه ګوري؟ په دې اړخ نه چې تپوس نه کوي، خدای دې مړ که زه مونږ دې څه کوو او که نه ما بد ډېر کړي دي که نه. دارو جوړملې نشته بیا زه ځم او د یو بل نه سیر وړو سیر وړه دا په سوال غواړم. اوسه پورې مې دا څو 2-3 کاله خو شو چې دغه لکه خیر غواړم. نو دا اوس لا په نېټ باندې دا خلکو چې کومه سودا راوړې وه هغه دغه ختمه شوه. دا بیمه بېرته شو، چېرته چینی راوړو وړۍ راوړو هر څه ختم شو. نو زه وایم چې دې نه وروسته زمونږ خو دا سره وسیله بله نشته دی، مونږ له به څوک راکوي، خدای خو بیا راکوي خو په سوال به غواړم که نه ما له به څوک راکوي. زامن خو نه راکوي، هغه به یې مونږ سره شته نه، مونږ خپل بچي نه شو ساتلی نو تا له به څه دلته د دوی اولاد چې کوم دی هغه هم نافرمانه دي او هغوی هم دي سره څه دا کال یو شو تقریبا. دا به هغه وایي چې زما تپوس یې نه دی کړی. پوره 1 کال وشو. پوره 1 کال وشو. پوره 1 کال وشو سره پاته پې وشو او چې تپوس یې نه یې کړی د سرو ګوډۍ قدرې ماله نه یې راوړی چې سرو ګوډۍ یاره نه راځي او که پر خبرونه مې ما ته وکتل نو زه تا نه څه پرده ده اوس پیدا کوي نه مې ځان